اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. پروردگار عالم موږ ټول محتاج یو یا الله ټول ګناهګار یو، اقرار کوو د خپلو جرمونو یا الله په دغو مجرمانو لاسونو د تو په در کې خپل لاسونه اوچت کړي دي یا الله سوال کوو جرګه کوو یا الله منت کوو زاری کوو یا الله کوم بنده چې وفات شو یا الله د مخلوق په لحاظ سره خو ډېر بې اثرې و خو یا الله د تو رحمت ډېر وسیع دی پروردګار عالمه د هغه تمام ګناهونه معاف کړه یا الله څومره لغزشونه واړه او ستر صغیره او کبیره د شپې او د ورځې ګناهونه چې د شوي یا الله ته په خپل دربار کې معاف کړه څومره ګناهونه چې کړي دي هغه ټول یا الله په نیکو ته بدل کړه یا الله د تو د رحمت امیدوار یو په خپله خو ډېر ګناهګار یو یا الله د سوال جوګه هم نه یو چې خپل لاسونه ټوله پورته کړو یا الله ډېر مغفورن یو یا الله په ګناهونو کې ډوب یو یا الله بالمزې دي په مونږ کې یا الله بې حیایي دي په مونږ کې یا الله خو بیا هم د تو بندګان خو یو یا الله د تو د رحمت نه امیدوار یو یا الله د خپلو رحمتونو د جنتونو مونږ ټول مستحق جوړ کړه پروردگار عالم په دغه دیره کې چې څومره نور مسلمانان وفات شوي دي که هغه مشران دي که هغه کشران دي په نږدې وختونو کې وفات دي یا مخکې وفات شوي دي یا الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څومره امت دی مسلمانان وروڼه خویندې د هغو ټولو مغفرت نصیب کړه یا الله کوم میتم چې اوس ښخ کړو یا الله د هغه پسماندګانو له صبر جمیل نصیب کړه یا الله خپل خصوصي رحم او کرم پې وفرمایا پروردگار عالم هېڅوک هم بې اثرې مه کړه یا الله کوم خلک چې بهر وطن نه تللي وي مسافري کوي د حلال رزق دپاره چې هر قسم مشکلاتو د هر قسم مصایبو نه حفاظت وکړه یا الله چې څومره د موږ مشران او کشران وفات دي یا الله حدیث پاک کې چې پیغمبر فرمایي کړه چې سړی وفات شي ټول روحونه ورته روغون شي چې کوم خلک په دنیا کې هغه پیژني چې مرګ نه بعد هم هغه پیژني تپوسونه پرې کوي چې زموږ فلانی رشته دار څنګه یو والدین مې څنګه یو فلانی څنګه یو فلانی څنګه یو یا الله پروردگار عالم دې موږ څومره رشته داران مشران کشران لري او نږدې خپلو پر دې چې وفات دي هغو ټولو مغفرت نصیب کړه یا الله موږ سوال کوو یا الله دې موږ دغه جولې یا الله د خیر نه بغیر مه واپس کوه پروردگار عالم دې موږ جولې د خیر نه ډکې کړه یا الله موږ نادانه یو یا الله موږ ډېر کوتاه یو یا الله دې موږ نه خبره هېره شي دلته هم خبرې واورېدې نفس او شیطان ته پسې ولګېږي یا الله بیا په ګناهونو اخته کړي یا الله موږ خو بل چا زاری نه کوو یا الله صرف د تو په در کې سوال کوو یا الله په تو ایمان دی پروردگار عالمه د نن زمانې چې کوم نوجوان طبقه ده د آخرت د اور په طرف روان دي یا الله د اور نه موږ ټول بچ کړه یا الله د بدو عملونو نه بچ کړه یا الله د موږ نوجوان مزګزاره جوړ کړه یا الله د تو د طرفه مختلف قسم له وارننګونه رسي کله د زلزلو په شکل کله د سیلابونو په شکل یا الله کله د مهنګایي په شکل یا الله د موږ زړونه درزېدلي دي پروردګار عالمه دا ټول موږ له تنبیحات دي یا الله باریک وخت دی یا الله دې موږ د زړه دغه اواز واوره یا الله موږ ټول له د عمل توفیق نصیب کړه یا الله استقامت په دین ورته نصیب کړه یا الله خوب پیغمبر هم د خپل امت دپاره جړاګانې کړي دي اوښکې تویولي یا الله یا الله نن د امت نوجوان د خوب پیغمبر په سنتو پورې خندا کوي یا الله یا الله پروردگار عالم علماء یا الله علماء بس د خلکو سترګې د هغو په اختلافاتو کې اچولي یا الله پروردگار عالم دغه جړه تعالی کو یا الله د رحمت اوبه په دغه امت باندې توی کا یا الله څومره مسلمانان چې وفات شوي په ترکي کې په شام کې دغسې افغانستان کې کشمیر کې د موږ په خیبر کې ګرد و نواز څومره مسلمانان چې وفات شوي د هغو ټولو مغفرت نصیب کا کوم تاوانونه چې شوي یا الله د هغو ازاله وکړه پروردگار عالمه یا الله دې موږ دپاره دغه مجلس او دا خبرې د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه وګرځوه یا الله چې د چا بچي نشته صالحه او نیکعمله دینداره د دین خادمان بچي وي ته نصیب کړه
یا الله چې د چا بچي شته ته ته علما جوړ کا یا الله چې دا کوم خلک په دیره کې پروت دي څوک مشران دي د چا د پلار نیکي وي د چا د اولاد ورونه خویندې وي یا الله دعاګانو له محتاج دي یا الله مونږ سره ښېګړه کول غواړو چې مونږ په دغو دعاګانو هغو له راحت نصیب کا یا الله عذابونه دې واړوه پروردګار عالم نن امت داسې دی چې د خپل ځان فکر دی د خپلو مشرانو فکر نشته د خپلو مردګانو یو څومره ظلمونه واخلي بیا هر څه ته ویر وي یا الله موږ سوال کوو یا الله څومره مسلمانان چې وفات دي د هغو ټولو مغفرت نصیب کا یا الله اتفاق او اتحاد هم نصیب کا په معمولي خبره یا الله په کلونو کلونو جنګونه جګړې د موږ په معاشره کې دي یا الله اتفاق هم نصیب کا د نفس د شیطان د وسوسو د غلبې نه محفوظ وساته یا الله د مو د نوجوان د سترګو حفاظت وکړه یا الله د موبایل د وجې نه چې کوم ګمراه دی یا الله مونږ وینو یا الله تو خو په قرآن کې درویغ نه وي پیغمبر خو درویغ نه دی ویلي پیغمبر چې څه ویي نن په امت کې هغه ټولې خبرې موجود دي یا الله امت مسلمه باندې یا الله خصوصي رحم او کرم وکړه یا الله مونږ علما کوم چې دغه خبرې داول یا الله د ټولو نه اول مونږ له د عمل توفیق نصیب کا یا الله دې مونږ په زړونو کې د خپل ځان یره پیدا کا پروردګار عالم په آخر کې د ټولو دا سوال دی یا الله دا منت دی دا مزری دی یا الله د قبر منزل ټولو مسلمانانو له آسان کا د ځن قدم سختي په ټولو مسلمانانو آسان کا یا الله د مرګ نه بعد چې کوم منازل دي په هغو ټولو کې تمام مسلمانانو وروڼه او خویندې کامیاب کا یا الله په آخر کې دغه